بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. رب زدني علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نو بشر العقائد په اوله حصہ کې زمونږ دا سبقونه چې الله تعالی دا واحد ذات دی او بیا الله تعالی حي قادر سميع عليم او قدیم دی. دا الله پاک د پاره کم صفات ثبوتیه دا ذکر کړل شو. بیا دا غینه بعد الله تعالی د پاره صفات سلبیه دا ذکر کېدل چې لیس بعارضین، الله تعالی عارض نه دی ولا جسم نه دی، او بیا ویل شو چې ولا مصور ولا محدود ولا معدود ولا متباعد ولا متجز ولا مترکب ولا متناه ولا يوصف بالمائیه. دا ټول الله تعالی لپاره صفات چې دا الله تعالی لپاره دا صفات نه دي ثابت. نن سبق کې دا الله تعالی لپاره بل صفات سلبیه یعنی دا الله تعالی نه دغه صفات انده لري کوي چې ولا بالکیفیت، او الله تعالی د باندې کیفیت هم ناراضي. کیفیت څه ته ویلېږي؟ کیفیت رنده رنگ ته ویلېږي، یعنی هر هغه څیز چې هغه د بل څیز تابع وي، هر هغه څیز چې هغه بل څیز تابع وي د هغه خوند رنگ بوی بدلی. خوند رنگ بوی دی ته جو کیفیت ویلېږي. لکه لون دی، لکه مونږ وایو دیوال، نو دیوال دا یو عین دی او په دې باندې سپینواله تورواله زیړواله د کیفیت دی. نو په الله تعالی باندې دا کیفیت هم نه راځي. ځکه الله تعالی له جسم نه پاک دی، نو د جسم چې کم کیفیت دي چې د هغې خوند دی، رنگ دی، بوی دی، الله تعالی د دې نه هم پاک دی. د خوند هم پاک دی، ځکه چې خوند په عین کې په جسم کې عین وي. خوراک دی نو پای کې لګاو خوږ خوني، تریخ خوند پکې، تریو خوند پکې، نمکین پکې، نو الله تعالی د جسم نه پاک دی. دغه شانتې جسم دی، نو جسم دپاره یخوالی ګرموالی دی، نو د الله تعالی جسم نشته دی یخوالی او ګرموالی دا هم دی. دا وایي ولا بالکیفیت، او الله تعالی موصوف نه دی په کیفیاتو سره. کیفیت څه ته وایي؟ نو من بیانیه دی. من اللون یعنی رنگ د الله تعالی لپاره نشته دی، والطعم او خوند نشته دی، والرائحه او بوی، والحراره او ګرموالی، والبروده او یخوالی، والرطوبه او لونوالی شینوالی، والیبوسه او وچوالی. یعنی لون او وچ دا هم د جسم خاصیت دي. لکه مونږ وایو دا میوه دا وچه ده او دا شنه ده وغیر ذلک. مما هو من صفات الاجسام، ځکه چې دا ټول څیزونه چې د جسم د صفاتو نه دي. وتوابع المزاج والترکیب، توابع د مزاج. مزاج څه ته ویلېږي؟ چې یو دوه متضاد څیزونه، یو دوه متضاد کیفیت میلاو کې او د هغې نه یو بل څیز پیدا شي. لکه مطلب دوه رنګونه دي، دا دوه رنګونه ته یو بل سره مکس کې او د هغې نه ته یو بل رنګ پیدا کې، دې ته چې نه دې ته ویل کېږي مزاج، ملاوټ ورته ویل کېږي. او قرآن مجید کې ومزاجه من تسنیم، ومزاجه من تسنیم، چې تسنیم به پکې ګډ کړلی شوي، پای کې به دا خواره کړلی شوي. بل صفات سلبیه ده الله پاک دپاره. ولا یتمکن فی مکان، او الله تعالی په مکان کې متمکن نه دی، په مکان کې متمکن نه دی. نو په دې باندې د پوهېدو نه مخکې ځان په دې خبره باندې پوه کول پکار دي چې موږ د بعد تعریف زده کړو، د امتداد او د بعد تعریف زده کړو، د مکان تعریف، د خلا تعریف، بیا په دې سبق باندې پوهېږو. یو د امتداد بعد. امتداد بعد تعریف سره، امتداد بعد دې ته ویل کېږي دا هغه عارض دی چې د جسم سره قائم وي او د دې د حقیقت نه زائد وي، بدلیږي را بدلیږي. مطلب دا یو موم دی یا یو داسې یو څیز دی، لکه دا کاغذ دی که نه، کاغذو دا ما را بند کړل لګي، نو دا د دې بعد دی، د دې کاغذ بعد د دې ځای نه ول د دې ځای پورې دی. خو چې کله ما دا داسې کو نو د دې بعد اوس د دې ځای نه دې ځای پورې شو، دا بعد لږ شو. نو دقې ته ویل کېږي بعد، یعنی یو څیز د بل څیز نه چې د کوم ځای پورې دی که نه، نو دقې ته ویل کېږي امتداد او بعد ورته ویل کېږي. دویم دی مکان. د مکان چې نه دا یو تعریف افلاطون کړی دی. افلاطون وایي چې دغه بعد مجرد نوم چې دی که نه دا مکان دی، چې په دې کې جسم په طریقې د تداخل سره سرایت کوي.
یعنی دا جسم پکې داخل شوی په طریقې د تداخل سره به کوم شي سرایت کوي دې ته مکان ویل کېږي. لکه ګوره دا جسم دی او دا ما په دې مکان باندې کې او وایي کې دا تداخل وکړو نو دې زی ته دا مکان ویل کېږي. مکان پوه شو باندې معنی نو افلاطون وایي چې مکان دا د هغه بعد مجرد نوم دی په کوم ځای کې چې دا په طریقې د تداخل سره سرایت کوي. او لکه حوض دی حوض یا دا ګلاس دی نو په دې ګلاس کې اوس اوبه پرتې دي خو چې اوبه پکې نه وي د دې نه مخکې په دې کې خلا هوا داخله د هوا نه ډکه وه. اوس چې په دې کې دا تداخل پکې کله وشو سرایت کو یعنې دا پکې ور داخل شو دقې د مکان ویل کېږي. یعنې موږ وایو دا ګلاس د دې اوبو دپاره مکان دی دا ګلاس د دې اوبو دپاره مکان دی چې په دې کې دا جسم په طریقې د تداخل سره سرایت کوي په طریقې د تداخل سره سرایت کوي. یو تعریف دا دی. دویم تعریف دا دی چې دا متکلمین وایي چې دا مکان د بعد نوم دی د بعد هیولا نوم دی. یعنی دې څه متحقق دی نه بس په ذهن کې اثر راولي دغه ته مکان ویل کېږي از موهومي څیز دی. او دریم نمبر تعریف د مکان چې نن هغه ارسطو کړی دی چې دا د جسم باطن نوم دی. جسم باطن یعنی د دې څیز د اندروني حصہ دې ته مکان ویل کېږي. لکه دا ګلاس دی د ګلاس د اندروني حصے ته مکان ویل کېږي. دا کور دی د کور د اندروني حصے ته چې دا مکان ویل کېږي. لکه یو د یو کم دننه ځای چې دې ته مکان وایي. او خلا دریم نمبر چې دا خلا ده خلا دا هر هغه ځای ته ویل کېږي چې هغه یو جسم مشغوله کړي نه وي جسم مشغوله کړي نه وي مطلب دا هوا دا خلا ده وسو خلا خالیواله چې جسم مشغوله کړي نه وي هغې ته خلا ویل کېږي. بیا تمکن دا دی تمکن څلورم نمبر چې هغه تمکن دی. تمکن دې ته وایي چې هغه خلا یو ممتد سیسټین دا ډک کړي. تمکن دې ته وایي چې هغه خلا یو ممتد چې د دې انتها موجود وي هغه ډک کړي دې تمکن ویل کېږي. او تحیز دې ته ویل کېږي تمکن دې ته ویل کېږي چې یو ممتد څیز ډک کړي. او خلا دا ده چې هغه هیڅ هر یو څیز پوره کوي که هغه ممتد وي او که ممتد نه وي. تحیز یو تمکن دی یو تحیز دی. په تمکن او په تحیز کې فرق دی. تمکن دې ته ویل کېږي چې یو ممتد څیز هغه ډک کړي. ممتد څیز څه ته ویل کېږي چې د هغې انتها وي. او تحیز دې ته ویل کېږي چې هغه یو څیز ډک کړي بس یو څیز ډک کړي که هغه ممتد وي او که غیر ممتد وي. نو تحیز عام شو او تمکن چې دا خاص دی. دا اوس په دې باندې اعتراض کوي چې یاره جوهر فرد دا خو لکه هم ځای نیولی دی او دا خو تمکن نه دی. که تمکن نو بیا خو د دې حصې کېدل پکار دي. نو په تمکن او په تحیز کې فرق دی. تمکن دا خاص دی او تحیز عام دی. تمکن دې ته ویل کېږي چې هغه ځیږې چې هغه یو ممتد څیز ډک کړي نو دې ته تمکن ویل کېږي. او تحیز دې ته ویل کېږي چې بس یو څیز ډک کړي جسم یې ډک کړي که هغه ممتد وي او که غیر ممتد وي. ممتد دې ته ویل کېږي چې د هغې یو انتها وي. لکه پوه شوې په دې باندې ممتد څه ته وایي چې انتها یې موجوده وي دې ته دغه وایي او چې انتها نه وي نو هغې ته غیر ممتد ویل کېږي. بیا دا ده چې جهاد د عام متکلمینو په نسبت باندې جهاد شپږ دي. جهاد اطراف یعنی یو فوق تحت یعنی یو لپاسه یو لاندې ښی طرف ته ګس طرف ته مخې ته او شاته دا دي. او دا د عام علماء کرام په نسبت باندې دا دي چې جهاد چې دا شپږ دي شمال جنوب مشرق او مغرب. د فلاسفو په نسبت باندې چې کنه صرف دوه جهات دي یو فوق ته یو تحت ته. او دا نور چې کنه دا نور وای دا د انسان د بدلیدو د وجې نه په وجود کې راغلي. مطلب که دا انسان اوس داسې د سیرې نیغ دی که نه نو دا یې لپاسه دی دا یې لاندې ده. خو که اوس دا انسان داسې دی شي نو دا یو بې لپاسه یو بې لاندې شي دا نور اطراف هغه نه مني. زموږ په نسبت باندې جهاد چې دا څو دي شپږ دي. لکه پوه شوې په دې باندې لاول منګه د تمکن تعریف وکړو د بعد امتداد او بعد موږ وایي چې دا هغه عرض ته ویل کېږي جسم سره خاص وي او د جسم سره قایم وي او د دې د حقیقت نه خارج وي بدلیږي را بدلیږي دې ته بعد ویل کېږي. دویم نمبر د مکان درې تعریفونه وکړل
چې افلاطون چې مکان دا د هغه بعد مجرد نوم دی چې په طریقې د تداخل سره پکې یو جسم سرایت کوي، یعنی جسم پکې په طریقې چې جسم ور داخل شي سرایت پکې کولی شي. او دویم نمبر تعریف د متکلمین وبنل باندې چې بعد چې دا د مکان حیولا نوم دی، یعنی درین یو خاص متحقق څه نه مراد. او دریم نمبر تعریف هغه ارسطو کړی دی چې مکان دا ویل کېږي د جسم باطن ته، یعنی د هر یو څه اندرونی حصے ته مکان ویل کېږي، د هر یو څه اندرونی حصے ته مکان وایي. دریم تعریف موږ وکړو د خلا چې هغه یو جسم لرا ډکړی نه وي. څلورم نمبر موږ وی تمکن او تحیز کې فرق. تمکن دی ته وایي چې هغه یو څه سرندا ډکړی ممتد څه ډکړی وي، او تحیز چې هغه یو څه ډکړی که ممتد وي او که غیر ممتد وي. او د جهاد په باره کې خبر وکړه. نو وسره شي زمونږ د سبق خلاصه نن دا ده چې الله تعالی چې دا متمکن نه دی په یو مکان کې، یعنی الله تعالی په یو ځای کې چې نه دا متمکن نه دی. ځکه متمکن ویل کېږي د یو بعد نه د بل بعد پورې د سرایت نوم دی چې دی متمکن دی چې لکه موږ وایو دې سیس د دې ځای نه واخله د دې ځای پورې ځای راګیر کړی دی، د دې ځای نه دې ځای پورې ځای راګیر کړی دی. د یو بعد نه د بل بعد پورې د سرایت نوم دی تمکن. تمکن د یو بعد نه د بل بعد پورې د سرایت نوم دی. اوس دا تمکن چې دا خو یا موهومي دی او یا حقیقي دی. لکه متکلمین دا وایي چې دا متوهم دی، او محققین وایي دا چې هغه متحقق دی، دا کوم چې فلسفه دی حکما وایي. نو دې معنی په اعتبار سره متمکن مطلب دا شو چې الله تعالی دا متمکن نه دی. ځکه د تمکن لپاره امتداد ضروری دی، د تمکن لپاره بعد ضروری دی، د هغې لپاره مقدار ضروری دی، د هغې لپاره تجزی کېدل ضروری دي، او دا ټول صفات د جسم دي. او الله تعالی د جسم نه منزه دی، نه د مکان نه متنزه دی. لکه پوه شو مې باندې ولا يجري ولا يتمكن في مكان، او الله تعالی متمکن نه دی په هیڅ یو ځای کې. وګوره ورته ولا يتمكن في مكان، الله تعالی په هیڅ یو مکان کې متمکن نه دی. ولی متمکن نه دی؟ لأن التمكن عبارة، ځکه تمکن خو ویل کېږي دا تمکن دا عبارت دی عن نفوذ بعد في آخره، چې سرایت کول د یو بعد نه د بل بعد پورې، د یو بعد نه د بل بعد پورې سرایت کول. متوهم او متحقق. متوهم د دې نه مراد د متکلمینو مسلک دی چې متکلمین وایي چې دا اصلي یو موهومي څیز دی، موهومي څیز دی. او متحقق دی د متکلمینو په نسبت باندې، د حکماو په نسبت باندې. یسمونه المکان، چې دوی ورته مکان وایي. څه ورته وایي؟ مکان. والبعد، بعد څه ته وایي؟ والبعد عبارة عن امتداد قائم بالجسم، او بعد دا عبارت دی د هغه امتداد د کوم چې قائم وي په جسم پورې یا په نفس دې پورې. عند القائلین کسان چې د خلا د موجودونو قائل. والله تعالى منزه عن الامتداد والمقدار، او الله تعالی منزه د امتداد او د مقدار نه. ولی لاستلزامه التجزی، ځکه چې د دې لپاره تجزی کېدل پکار دي، او تجزی دا صفت د جسم دی، او الله تعالی د جسم نه منزه دی، د تجزیم په الله کې ناراضي. هغه پوه شو به باندې وستا دا خبر وکړه لګا نه، دا خبر وکړه چیرې تمکن چې تا کا مانو کې دا معلومیږي چې مکان او حیز دا یو شی دی چې کې امتداد راځي. حالانکه جوهر فرد چې دی کنه، جوهر فرد یعنی موږ ورته جزء لا يتجزا وایو. جزء لا يتجزا خو دې ته وایي چې د هغې نور اجزا نه راځي، هغه نور تقسیمیږي نه. جوهر فرد چې دا خو متحیز دی او بعد پکې نشته دی، او ته چې د مکان دپاره بعد ضروري دی. پوه شو مې باندې؟ نو موږ ووایې او که دا جوهر فرد چې دی که نه دا متحیز شي دا، نو بیا به دا به متجزي شي. او جوهر فرد خو وایي دی چې هغه دغې نورې حصې نه کېږي. لکه پوه شو مې باندې؟ ستا چې کوم تعریف وکړه تمکن چې دا کوم معنی وویله، نو دې نه دا معلومیږي چې د مکان او حیز دا د هغې لپاره د کوم کې چې امتداد وي پکې، بعد پکې وي. نو په جوهر فرد کې په جزء لا يتجزا کې خو بعد نشته دی، سره د دې نه دا متحیز دی. لکه پوه شو مې باندې؟ نو جواب یې ورکړی چې موږ مخکې دا خبره وکړله چې یو متحیز دی یو متمکن دی. نو متمکن دا خاص دی،
چې هغه جسم ممتد راګر کړی نه هغه ته متمکن وای او متحیز دی ته وای هغه جسم ممتد راګر کړی او غیر ممتد راګر کړی نو دا جوهر فرد متحیز دی او متمکن نه دی لکه پوه شو به معنی وای فإن قيل كتتويل شي الجوهر الفرد متحيز جوهر فرد چرنده متحيز ده ولا بعد فيه او بعد نشتره پدې کې والا کدس نشي یعنی کچته پدې کې بعد موجود شي نه لکان متجزئا نه دا متجزئ شي او جوهر فرد خوې دي چې هغه متجزئ کیږي نه یا نوري حصي کیږي نه پوه شو به معنی جوهر فرد خوې دي چې هغه نوري نه حصي کیږي نو کدی لپاره بہت تا ثابت کو نو بیا خو به دا متجزي شي حاله به دې کې بہت نشته نه نو قلنا المتمكن اخص من المتحيز متمكن دا خاص ته متحيز نه لان الحيز ذکر حيز ده والفراغ المتوهم هغه فراغ د کوم چې په وام کې الذي يشغل شيء چې هغه یو شی سرنده مشغوله کړي کوم ممتدی او غیر ممتدی نو دا جوهر فرد چې متحيز ویل شي دا د وام په اعتبار سره ورته ویل شي متمكن نه بلکې متحيز ده لکه پوه شو به معنی په متحيز او متمكن کې فرق ده متحيز دي ته ویل کېږي چې په دې کې بس یو څه راګر کړي کاغه ممتد وي او غیر ممتد وي نو دې چې متحيز ویل شي نو په دې وجوانه ورته ویل شي او متمكن ورته ویل شي فما ذکر دلیل على عدم التمكن في المكان هغه چې ذکر کړل شوی د دلیل دا په عدم تمکن باندې په مکان کې واما الدليل على عدم تحيز اوس په دې خبره باندې دلیل چې الله تعالی دا په هیڅ یو ځای کې چې دا متحيز نه لري وای که الله تعالی متحیز شي نو بیا بخاری نه دوه حالونه یا به دغه تحیز دا به قدیمی او یا به تلنه دا به حادث وي کچرته دا قدیم راځي نو د حیز قدم برشي او قد تعدد د قدمو تنده محل له لکه پوه شوي او کچرته موږ وایو چې الله تعالی موجود وو او د حیز وروسته راغلی نو یو حادث به الله پاک پورې محل شي او الله پاک محل د حوادث نه دی لکه پوه شو به معنی دا مکه دلیل چې کوم ذکر کړل شو کنه نو دا په حد ته چې الله تعالی په یو مکان کې نه لري په یو مکان کې متمکن نه لري وای په مکان کې متمکن هم نه لري او متحیز هم نه لري ځکه متحیز نو دوه خبرې دي یا به د حیز دا به قدیمی او یا به حادث وي که قدیمی نو تعدد د قدما ورزي او که حادث شي نو بیا به الله تعالی محل حوادث نشکره واما الدليل على حدم التحيز او دلیل په عدم تحيز باندې فانه لو تحيز كثر الله پاک متحيز فاما في الازل ندا بیا په ازل کې متحيز وي نو فيلزم قدم الحيز نو بیا به حيز قدم وال راشي او تعدد قدمون او لا يا بنين فيكون محل الحوادث نو محل حوادث براشي وايضا او دا رنګي دا دویم دلیل په عدم تحيز باندې چې یا به تحيز یا به الله تعالی سره مساوي یا به اوجت وي یا به قدوي نو کچرته د تحیز الله تعالی سره مساویت قطوی نو بیا به دا متناهی شي او الله تعالی غیر متناهی ذات مخ ویل شي ولا متناهی او کچرته د الله پاک نه زیات شي نو بیا متجزی شي او الله تعالی متجزی نه لري وايضا اما يساوي الحيز یا برابر وي د سره او ينقص عنه یا کم وي دینا نو کا حیز وي برابر وي وسره حیز یا ته کم وي نه دا متناهی شي متناهی یعنی دغه به معلوم شي حد به معلوم شي او الله تعالی متناهی نه او یزيد علیه یا به زیات شي په دې باندې او که زیات یعنی الله پاک به کم یو دا به زیات نو فتكون متجزيا دا متجزي شي او الله تعالی متجزم نه واذا لم يكن في مكان لم يكن في جهه او کله چې الله تعالی په مکان کې متمکن نشو نو جهاد هم د الله پاک نه چرنده ځکه جهاد خدای لپاره دي کم یو چې په مکان کې وي کم یو چې په وځي کې راشي داغي لپاره جهاد ثابت چې دای مخره او دای شاده او دای ورسره نو چې الله تعالی لپاره مکان نشته نو دا الله تعالی لپاره جهاد هم نشته واښو به معنی و اذا لم يكن في مكان وکړه چې الله تعالی په مکان کې متمکن نه نو لم يكن في جهه ان الله تعالی په جهاد کې نشو لا علو ولا سفل یعنی نه الله پاک د پر اوچتواله شته نه لاندې واله شته ولا غیرهما انا بل لانها اما حدود واطراف للامكنه زکه دا جهاد د څه ته ویل جهاد تعریف کړي چې یا خدا د امکینو د پر حدود او اطراف دي حدود او اطراف مطلب د یو ځای نه بل ځای پورې حد یعنی د دې مکان مونږ وایو چې د دې د لپاسه د لاندې نه د امکینو د پاره د زګون د پاره د اطراف او حدود دي او نفس الامکنه یا نفس امکینه دي د متکلمین به اعتبار عروض الاضافه الى شيء په اعتبار د دې سره چې د دې نسبت او شیخ خپل ځان طرف ته لکه پوه شو به معنی نو نن سبق کې دا خبره مونږ کړله چې الله تعالی
په کیفیت سره موصوف نه نه کیفیت مطلب یې خوند رنگ بوی یا خواله ګرمواله لونواله دا په الله پاک لپاره ثابت نه ځکه دا صفات د جسم دي او الله تعالی د جسم نه منزه ده لا یم منزه ده و موږ دا خبر وکړه چې الله تعالی په هیڅ یو مکان کې متمکن نه لري نو د مکان تعریف موږ وکړو د بعد تعریف یې وکړو او د خلا تعریف یې وکړو د تمکن او تحیز کې موږ فرق وي او دویم څلورم پنځم نمبر موږ د جهاد مبارک خبر وکړه نه الله تعالی په یو مکان کې متمکن نه لري ځکه د مکن دي ته ویل کېږي چې د یو سیز نه بل سیز پورې بعد ته ویل کېږي او الله تعالی د بعد نه چې دا ځکه بعد دا د جسم لپاره راځي د بعد لپاره امتداد ضروری دی او مقدار ضروری دی او د دې لپاره دا تجزی ضروری ده او الله تعالی لپاره تجزی چې نه نشته دی پوه شو دې باندې بیا به اعتراض چیرې جوهر فرد دا هم متحیز دی موږ وایو متحیز دی او متمکن نه دی او متحیز او متمکن کې فرق دی متمکن دا خاص دی متحیز دا عام دی نو دا الله تعالی په هیڅ یو مکان کې دا متمکن نه دی او الله تعالی لپاره حیث ثابت نه دی ځکه دا الله پاک لپاره حیث ثابت شي نو دوه خبرې دي یا ولا حیث دا به قدیمی او یا به حادث که قدیمی نو تعدد د قدما ورځ ناروا دي او که حادث نو الله تعالی به محل حوادث راځي دا ناروا دي بیا موږ دا وی چې لکه الله تعالی لپاره مکان نشته نه نو جهاد هم د الله پاک لپاره نشته نه ځکه جهاد خو د مکان لپاره الله پاک په مکان کې متمکن نه نو جهاد هم ثابت نه دی الله لپاره پوه شو دې باندې واړو